زمونږ دا داسې عجیبه قوم دی. زمونږ علاقه کې یو واده دی، لسته ورځې وشوي. هلک د ټاټکي مزدور دی، ټاټکی چلی هره شپه برنجې بریچې 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 برنجې بریچې 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 برنجې بریچې لکه څه چل دی؟ وایي نن یې ترور نکریزې راوړي. په بله شپه بیا څه چل دی؟ وایي نن یې خور راوړي. بیا برنجې بریچې نن څه چل دی؟ وایي نن یې د ترور انګور را روانه کړي. هلک د ټاټکي مزدور دی. نو بله شپه ورته راووتم، مال دغه ښځه دې لوی لوی ویر وکړه او ستا سر ته کښېنه او دغه واده دې ستا کپره وکړي، کور دې وران شه، غوږونه دې راته وخوړ، بس که هغه دوپړو والا رانه منډه کړه، چې منډه مې نه شو والی، یو سپرک مې والو ورپسې. غریب دغې ته ناست دی، دا خدای پېژندلي، د خدای اسرم پرېښې ده او د بنده اسرم اختیار کړې ده. ټیک ده؟ والله که نه باټینګن وخورئ، نه شنه مرچکي وخورئ، نه ټیپر وخورئ، بینډۍ دا چمچورۍ چې دي دا هم په 40 روپۍ کیلو. خدای پېژندلي 48 کاله د پاکستان کې تاسو ټول عمر د بنده اسره کړې. زما دې د خدای په ذات قسمي، د خدای په ذات چې د کله نه پاکستان جوړ دی تر ننه پورې ما د بنده اسره کړي، نو په پاک ځای کې زما حشر دی د ابوجهل سره وشي. که په 48 کاله کې ما د وزیر دفتر لیدلی، نو زما حشر دی د ابوجهل سره وشي. منئ دا خبره؟ ولې نه ځې؟ زه منم نه. زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ د پاکستان قانون قرآن شي، په کومه ورځ د پاکستان قانون قرآن شي، په هغه ورځ به ښځه او سړی خو پکې پرېږده چې اجرا حکمرانیم زه به یې تلیسه کوم چې د پاکستان قانون قرآن شوی وي. دې خوا وګورئ چې مړه شئ ختمونه کوئ، په قبر تلاوتونه کوئ، او چې ژوندي یئ د قرآن نه باغیان ګرځئ. تاسو په ایمان وئ دا قرآن نعوذ بالله دومره دغه دی چې دا به ستا شپارس کوي. بیا په ادیرو باندې خاتونه ویشي 2 روپۍ یا 3 روپۍ. ستاسو د علاقه کې پولیس شته چې پولیس هم ونیسي په 2 روپۍ هم پرېږدي؟ پرېږدم دي. نو د دنیا پولیس دې په 2 روپۍ نه پرېږدي، کور دې وران شه، قبر کې خو د خدای پولیس دی، هغه دې په 2 روپۍ پازلان دې څنګه پرېږدي؟ دا اوس د عقل دی یا د سړیتوب خبره؟ 2 روپۍ ورکه پاس چې دی او له فرض له واجبو پکې وکړي او څه چل دی بر شو د جنت توتي شو. 13 ورځو کې یو مړی شو، ملا پې ودرېد، ویل دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ورکړي. زه راپاڅېدم، ما په ارام کښېنه، مړه خدای قرآن ته وګوره، قل بلا ته خو جنت دي، چا دې دله ورکړه په 10 روپۍ باندې، دا مونږ به چېرته ځو؟ نو مونږ په 10 روپۍ ته واړه جنت ورکړو. دې خوا وګورئ یو صحابي دعا وکړه چې خدای په جنت کې ښي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې ده هغه ماله راکړي. پیغمبر ورته وویل چې د خدای بنده دا مه وایه، دا دعا وکړه چې خدایه ورننه مې باسي قدرې، نور به بیا کتی شي. خبره دننه د تلو ده، جنت الفردوس ورکې او فلانې شی ورکې او فلانې شی ورکې. دا منئ چې ډېر مړي ما په سترګو لیدلي دي، په سترګو. داسې مړی مې لیدلی چې 300 کاله پس داسې پروت دی لکه اوس دی چې ایښی. نو دا شعر رایاد شو چې تر قیامته به ثابت لاحت کې پروت وي، تر قیامته به ثابت لاحت کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو. پارچا چې د غضب لنده کی خط خاطانه درومي گزار د درویشانو، چې په یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو.
یو قدم څنګه رسي یمحو الله ما یشاء په ضمن علامه ثناء الله پانی پتی وګورئ تفسیر مظهری د شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه زوی تبا یو مولا سبق خوده دا مولا نوم مولانا طاهر دې په مراقبه کې ناستو او لوح محفوظ ولیدو چې ویلیدو مولانا طاهر شقی لیکلی شوی بدبخت دوی چې هوی دا خو زما د زامن استاد دی او پاس شقی لیکلی شوی دی وریاد شو چې د نیکانو په دعا باندې تقدیر امرت شي نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں وای ما دعا شروع کړه یو میاشت می دعاګانې کولې میاشت پس می چې بیا مراقبه وکړه او لوح محفوظ می ولیدو نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکلی شو یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شو په یو قدم تر عرشه رسیده دیته نو ما لیدلی دي چې درې نیم سوه کاله پس داسې پروت دی لکه اوس دی ایښی داسې مې م لیدلي چې اووه ورځې پسې راایستی دی او دا لړمانې دوه لیشتې د قبر نه راووته دا دیرو مړي پخوا زما نوی چې ملا شوم شوق مې ډېر و چې دا لاندې وګورم چې څه چل دی داسې مې م لیدلي چې د قبر تخته یې را لرې کړه داسې غرار شو پکې او غړمبا شو پکې چې په یو منډه مې کور ته ځان رسولی داسې مې لیدلي مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه 163 سال عمر کې په سن 84 کې وفات شو هغه ته مې وی ما ته د یو قبر کشف وکړه ویل راځه هلته یوه دیره د هغې ته یې راوستم چې مراقبه یې وکړه ویل بچیه مړی خو درته په هدیره کې ښیمه خو دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې دې غوسېږي لګیا که دې ولیدو نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي په یو منډه د شپې 10 بجې وي کور ته مې ځان ورسو زما عزیزانو د مرګ نه وروستو په قبر کې به زمونږ دا حال دا ستاسو ژوند چې څه دی دا د قبر د جوړېدو نه دی دا د قبر د تباهۍ دی او زما متعلق پېښور کې کله باز شي چې بجلیګر مولا ټلویزیون پسې بد وي او سکولونو پسې بد وي او پلانې کوي او ډینګړې کوي کور کې ټلویزیون دی او ډیش انټینا ده او پلانې چل دی او پلان راشي کنه دې ټول اشنغر ته دعوت ورکوم راشي زما کور وګورئ که پکې ریډیو چاو کته ګیره مې کله کوي که ټي وي چاو کته ګیره مې کله کوي که ډیش انټینا چاو کته ګیره مې کله کوي که زما کور کې ټلیفون چاو کته هم ګیره مې کله کوي ټلیفون مې هم نه دی لګولی چې اواز وشي هسې نه چې ښځه اوچت نه کړي د اولیاو کور کې هم لګېدلی دی که نه د بزرګانو لوڼی کالج سبق سکول فلان ډینګ راشئ که زما لور په پیلي جومات کې هم چېرته سبق ویلی ګیره کلوم په خره سپرېږم کینې خدای هم په دغه لوڼو وشرموه چې دا کمې ستاسو چې دا په کالجونو یونیورسټو کې سبق وایي خیال هم راغی چې راشه زه چې څه وایم دا زما ایمان دی دا زما دین دی ما له دا ژوند خدای را کړی خدای به رانهلي زه خدای د مرګه بچ کړی 8 ورځې مسلسل ما نه وینه تلې ده او 19 بیګه وینه یې راته ښې جوړې 19 بیګه ډاکټران رانه نه امیده شوي چې زما پوره نه وه خدای بیا ژوندی کړم اوس میاشت 20 ورځې پس به هغه زوړ هنګ راکړي بیا راځي پرېږدم هم نه تاسو پوه شوئ نن مې یو افسر ته ویې مال خو خفه کېږه مه مولانا مدني رحمت الله علیه به ګیره توروله طالبان ورته ویل دي دا تورول خو ښه نه دي ویل بچیه ځکه یې تورومه چې هسې نه چې پیرنګیان مې وګوري او به وایي چې بس سپینګیری شو بوډا شو زر به مړ شي مونږ به ترې خلاص شو ویل تورومه ځکه چې هغې وایي چې لا ځوان دی نو خدای ته ګورئ خپل ژوند دغسې کوي چې په کومه لار دا بزرګان روان پیران پیر صاحب په تش منلو کار نه کوي قرآن په تش منلو کار نه کوي قرآن کې څنګه آیات دی سورت عنکبوت د سر الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
خدای وی احسب الناس آیا خلق دا ګمان کوي ان یترکو چې دی به پرېښودی شي ان یقولو آمنا خالی په دې چې ما ایمان راوړی دی والله کم پرېږدي په تش ایمان راوړی دی والله کم پرېږدي پتی ژوند پیرانی پیر صاحب ډېر لوی سړی و په تش منلو یې کار نه کي حاجي صاحب ډېر لوی سړی و په تش منلو یې کار نه کي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی مقام و د خدای نه بعد او د کائنات د پاسه د هغه نه لوی مقام د چا نه و ټیک شو په تش منلو یې کار نه کېږي الله دې وکړي چې زمونږ د ژوند ټول ځانچا د سردار کونین په جوړه کړې نقشه روانه شي یکدم بېدیني پرېږدئ دې نوجوان طبقې ته وایم حکومت نه دا تمه مه کوئ تمام ملک میوزک سنټر شو تمام ملک بلو پرنټ شو تمام ملک ویډیو گیمونه شو تمام ملک چې دی بیلیټونه شو دا نوجوان طبقه خدای ته وګورئ سبق وایئ پاتې وخت جمعات ته ورکئ خدای ته یې ورکئ داسې به لاسونه مروړئ او څه به په لاس حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی د ژوند ما لیدلی و د منډې ما لیدلی وې د داغه درد په مکه کې ما لیدلی او په مدینه کې ما لیدلی و یو 50 ورځې ما سره یو ځای و د سکړیو نو نن د خاورم خلق قدر کوي کنه دا عزیزانو د دې لویو خلقو نامې چې نن خلق په ډېر احترام او په ډېر قدر اخلي هغې دې ژوند ته ژوند نه دی ویلي هغې دا ژوند هغه ذات ته وقف کړی دی چې کوم ذات د ټول کائنات مالک دی نو تاسو دا تصور مه کوئ چې اجتماع ته رالی او د علماو خبرې م واورېدې یا د نعتخانانو نعتونه م واورېده راته ښکاري چې دغې ته جوړ جنت وایي په کلاو غوږونو واورئ ستا ټول پاکستان نن د بېدینۍ سیلاب اغستی دی ټول پاکستان او د الله تعالی د عظیم قهر انتظار دی پاکستان کوي چې هغه کومه ورځ ده چې د خدای عظیم قهر به په دې ملک نازلېږي دا هغه سړی نه دی چې په دې خاورو لاندې پروت دی چې صدر یحیی یې دلته د ګریوان نه د قرآن دپاره نیولی دی که نه دی سکندر میرزا یې نیولی و سخوندر و که څه بلا وه خو پتو په دې ټولو لګي په دې 48 کاله کې چېرته د سړي د زوی حکومت راغلی وایي ټول یېرېږئ ما اوس خو پکې لا د بلبلي حکومت نو خبره دا ده عزیزانو چې په دې ټول پاکستان کې تاسو وګورئ چې د قرآن غوندې عظیم قانون موجود دی او نن د پاکستان د مسلمانانو فیصلې چې دي هغه د پیرنګي د لاډ میکالې په قانون باندې کیږي حاجي صاحب د ټولې زندګۍ دوړ دود د قرآن د نظام دپاره کول نن زمونږ د ټولې زندګۍ دوړ دود چې دی هغه په څه پسې دی نو ما ته تاسو نه زیاته پته ده تفصیلات نشم بیانولی خبرې د پیسو دي باجوړ تتلما د منډې په سین کې موټر ونښتو هلته هلکان ولاړو لکه لږه ټېله ورکوي
ول پیسې راکړه لږه ټېله ورکوي بیخه مونږ ول پیسې راکړه یو بوډا ورته ولاړو هلته هغه ویل دا بجلیګر مولانا دی لږه ټېله ورکوي چې دا موټر وځي دا اوبه موټر کې راننوت هلکان ورته وایي بجلیګر مولا دې کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي نو عزیزانو خبره د پیسو ده مولا هم پاوا کړی دی او پیر هم پاوا کړی او سرمایدار هم پاوا کړی او لیډر هم پاوا کړی دی او خبره د پیسو تاسو پوه شوئ په خبره والله العظیم کنن د تھرو آؤٹ پاکستان د مسلمان په زړه کې دا درد وي چې د دې ملک نظام د هغه شي چې کوم په 23 کاله کې پیغمبر ته خدای مکمل کړی هغه د نظام شي دی خو وګورئ نن ستا د ملک ښځې دومره لرې لاړې ښځې چې ستا هغه اومې پیړۍ نیکه راپاسي د قبر نم والله که دا ښځې خپل ځای ته بیا راوړي ستا د ملک الکان دومره لرې لاړه چې ستا اومه پیړۍ راویښه شي دا الکان به بیا خپل ځای ته رانه وړي ستا د ملک تربیت نن په ډمتوب کیږي که نه کیږي ریډیو کمیو ټلویزیون راغی د ټلویزیون کمیو ډیش انټینا راغله نن ستا په ملک کې ټوله شپه که شا دی او که ګدا دی د انګریز د ملکونو دمتوبونه او کنجرتوبونه هغه په ډیش انټینې باندې کوي نن خبر دی چې په امریکا کې دماکه شوې ده بم پکې خلاص شوی دی او نه چته بلډینګ دی راغورځولی دی او په سوونو خلک پکې مړي نو ما وې سهار چې دا څه د تعجب خبره ده امریکې د بېدینۍ دماکې په ټوله دنیا کې وکړې په ټوله دنیا کې الله دې په امریکا کې داسې دماکه وکړي چې د صفحه هستي نه میټاو شي چې د صفحه هستي نه میټاو شي نن مسلمان په اور ولاړ دی د امریکې د لاس کابل نن ولې سیټ کیږي نه سیټ کیږي د امریکې د لاس پاکستان ولې نه سیټ کیږي د امریکې د لاس بوسنیا وګوره چیچنیا وګوره فلسطین وګوره دا ټولې لوبې په مسلمان ملکونو کې چې دي د امریکا کوي اوس مونږ چې ورشو او سجده ورته وکړو او بیا دلته راشو استقبالونه هم کېږي چې مبارک شه کامیاب دورې نه راغی خدای هم ورک کړه چې ورک